کومو کسان ته چې د ډیر وخت نه د بېنظیر روپۍ میلاویږي نو هغه کسان ته چې دا روپۍ به نه میلاویږي او کومو کسان ته چې دا روپۍ نه میلاویږي نو هغه کسان ته چې په راتلونکي وخت کې به دا روپۍ چې دي دا میلاویږي. د دې په اړه کې زیاتکر کسان تاسو کوي موږ ته دا روپۍ د ډیر وخت نه میلاویدلې او بس دغه روپۍ چې دي دا موږ ته نه میلاویږي او ځینې کسان دا وایي چې موږ به د دې لپاره څه طریقې کار کوو چې موږ ته به دا روپۍ چې دي دا موږ ته په راتلونکي وخت کې میلاو شي. ځینې کسان د دې لپاره رجسټریشن کړی دی خو هغو ته تر اوسه پورې دا روپۍ چې دي دا نه دي میلاو شي. نننۍ ویډیو چې دا هغه زموږ د دې په باره کې ده د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. بل دا د ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره نو تاسو دا ویډیو رالی مخکې شیر کوئ چې نور غریبانو ته هم ورسي. نو کومو کسانو ته چې د ډېر وخت نه دا روپۍ میلاویږي نو په راتلونکي وخت کې چې دی دا روپۍ به تاسو ته نه میلاویږي ځکه اوس چې کوم سروې شروع شوی دی ډاینامیک سروې دا ډاینامیک سروې د دې لپاره شروع شوی دی چې کوم زاړه کسان دي هغه به د دې پروګرام نه چې دی هغه به وکاږي او په دې کې به نوي کسان چې دي هغه به وردننه کوي ځکه دغه زړو کسانو ته چې دی میسیج راغلی دی چې تاسو خپل رجسټریشن چې دی دا وکئ. که تاسو خپل رجسټریشن ونه کړو نو په راتلونکي وخت کې چې دی دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي. نو کومو کسانو ته چې دا میسیج راغلی یا خپل اهلیت چک کوي او په هغې کې ورته لاندې لیکلي چې تاسو د بېنظیر دفتر ته لاړ شئ او هلته کې خپل رجسټریشن وکئ نو که دغه تاسو ونه کړو نو تاسو ته به راروان قسط چې دی دا به تاسو ته نه میلاویږي. که اهلیت نشئ چک کولی نو د دې په باره کې زمونږ ویډیو شته هغه ویډیو چې دا هغه تاسو کتلی شئ هلته کې تاسو خپل اهلیت وګورئ نو لاندې به تاسو ته لیکلي وي چې تاسو راشئ او خپل رجسټریشن چې دی دا دوباره وکئ. که دغه تاسو ونه کړو نو په راتلونکي وخت کې چې دی تاسو ته به د بېنظیر روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي. کم کسان چې وایي موږ ته د بېنظیر روپۍ چې دي دا نه میلاویږي یا موږ رجسټریشن کړی دی او د هغې ډېرې ورځې وشوې او موږ ته تر اوسه پورې روپۍ میلاو نه شوې یا ځینې داسې کسان دي هغه وایي چې موږ ته به دا روپۍ چې دي دا به څنګه میلاویږي. نو دا روپۍ به تاسو ته هلو میلاویږي چې کله تاسو د دې لپاره رجسټریشن وکړئ د بېنظیر دفتر ته به ځئ او هلته کې به ډاینامیک سروې کې چې دی هلته به حصه هلئ هلته کې به هغو ستاسو نه تپوسونه کوي نو کله چې ستاسو هغه سروې وشي ستاسو رجسټریشن وشي نو تاسو له به یو چټ درکړي نو د هغې نه وروسته به دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. خو زیاتکر کسانو رجسټریشن کړی دی او د هغې 15-16 میاشتې وشوې او تر اوسه پورې هغه وایي چې موږ ته دا روپۍ چې دي دا میلاو نه شوې نو دا روپۍ چې دي په راروان وخت کې به تاسو ته میلاویږي ځکه چې زاړه کسان چې دي هغه وکاږي او هغه ته نوي کسان چې دي دا رادننه کوي. دا زاړه دي په دې باندې وکاږي چې هغه ګوري چې د دې مالي حیثیت برابر شوی نو دوی به د دې پروګرام نه وځي او دې ته به نوي کسان چې دي هغه به رادننه کوي. کم چې غریبانان دي هغه دې ته رادننه کېږي او د کومو چې مالي حیثیت برابر شوی نو هغه به د دې پروګرام نه چې دی هغه به وځي. نو د دې لپاره به تاسو بېنظیر دفتر ته ځئ او هلته کې به رجسټریشن کوئ. بل لا که تاسو کړی او د هغې 7 میاشتې شوي نو تاسو خپلې روپۍ چې دي دا لازم چک کوئ. که تاسو ځای کې چې روپۍ میلاویږي هلته کې لاول خپلې روپۍ چې دي دا چک کوئ. هلته کې چک کوئ نو ستاسو په اکاونټ کې که روپۍ جمع شي نو دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. د کومو کسانو چې 8 میاشتې یا د کاله پورې شي نو تاسو خپلې روپۍ چک کوئ. بل دا آنلاین تاسو خپلې روپۍ هم چک کولی شئ او خپل اهلیت چې دی دا هم چک کولی شئ. نو آنلاین که چک کوئ نو د دې په باره کې زموږ په یوټیوب چینل کې ویډیو شته. په یوټیوب کې مظلوم یار سپیک چې دی دا یو سرچ کو نو هلته کې خپل اهلیت وګورئ او هلته کې به تاسو ته روپۍ چې دي دا به هم شو کوي. نو که روپۍ درته شو کړي نو تاسو لاړ شئ او خپلې روپۍ چې دي دا راواخلئ. خو دغه شانتې تاسو له څوک کور ته چې دی دا نشي راوړی. بل لا هغو تاسو ته وایي چې د 8171 نه چې دی تاسو ته میسیج راځي خو زیاتکر کسانو ته دغه میسیج نه دی راغلی او بیا ورته هم د بېنظیر روپۍ چې دي دا میلاویږي. نو د هغې لپاره به تاسو د بېنظیرې کوم ځای کې چې روپۍ میلاویږي هلته به ځئ هلته به خپلې روپۍ چک کوئ. که هلته کې نشئ تللی نو آنلاین چې دی دا هم چک کولی شئ. او کومو کسانو ته چې میسیج راغلی دی چې تاسو خپل رجسټریشن وکئ نو تاسو به خپل رجسټریشن چې دی دا به لازم کوئ. که دغه تاسو ونه کړو نو په راتلونکي وخت کې چې دی د بېنظیرې دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي.